Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Zem Dr. Ghulam Ahad, the Dr. Ahad Academy से। Dear students, so previous class के मुंगा X-rays introduction करो और the X-rays चिकम production की मतलब दे produce की संगा हाँ बारे के माँ class आगस्ते हो नन जमुगा चिकम class ने नुपदे के मुंगा the X-rays मुबारके संदूर points वायु और नन जमुगा topic वीचे atomic number, Moseley work, Moseley experiment और Moseley law. دا زموږ مین پوینټس دي. نو زه خپل ټاپک طرف ته د ټولو د مخکې چې کوم دی نو موږ به ایکسپلین کوو موزلي ورک. سټوډنټ یا ساتئ چې موزلي چې دی هغه فرست ساينټیسټ و چې هغه تقریبا 1 ایئر پورې هغه په ایکس ریز باندې کار کړی، یعنی اپ ټو 1 ایئرز موزلي چې دی ورک کړی و په ایکس ریز باندې. او موزلي چې دی دا فرست ساينټیسټ و دا پوینټ انداز نوٹ کړئ. موزلي چې دی ون اف د فرست ساينټیسټ who discovered atomic number. پہلا اټامیک نمبر چې دی نو هغه موزلي دغه ډیسکوري کړی او دا سه ریر میټلز چې دغه ډیسکوري هم د کړی او دا چې کوم اټامیک نمبرز دي دغه ډیسکوري هم د کړی و او هغه کوم ریر میټل دي یا مطلب لارج نمبر اف میټل دی پاره کې آر ایچ راځي یا مطلب ان ډي چې کوم دی هغه راتلی شي نو دغه میټل چې کوم ډیسکوري دا هم موزلي کړی. دین علاوه سټوډنټس د موزلي ورک مبارک مزداوی و چې موزلي چې دی ورک اباوت 1 years on X-rays. چې ما تاسو ته وختي وی چې موزلي چې دی د X-rays باندې تقریبا یو کال پورې کار کړو، 1 year پورې کار کړو. د په دې ټایم کې مختلف چکم میټلز دي کوم چې موږ پرون ویلو هیوی میټلز. نو دا هیوی میټل چې کوم دي د ډیفرنٹ هیوی میټل سټڈی کړي او سټڈی داسې کړي وا چې د هیوی میټل بکوم ایکس ریز چې دي هغه به ایمټ کولا. نو د ایکس ریز چې کوم دي د سټڈی کړي او د سټڈی د ایکس ریز څخه کړي وا د داغه د ویولنس سټڈی کړي وا او د هغه د کوم فریکوئنسي وا د هغه فریکوئنسي سټڈی کړي وا. تو د 1913 دا د 1914 پورې یعنی 1913 دا واخلا د 1914 پورې چې 1 ایئر کم سټڈی دا هغه اونلی د کړه و په ایکس ریز باندې. سیکنډاري چې دا کم سټڈی کوله نو دا ابزرو کوله د څه ابزرو کړي د مشاهدات یا ابزرویشن دا ابزرو کړي چې شي wavelength from 0.04 angstrom to 8 angstrom. The wavelength observe کړو د 0.04 دا واخلا د 8 angstrom پورې. angstrom چې دی دا د length unit دی او یا ساتي 1 angstrom چې دی د برابر دی 10 minus 10 meter یعنی 10 raised to the power of minus 10 meter چې دی دا د 1 angstrom برابر دی. په دې دوران کې کوم 1 year time چې د ایکس ری سټڈی کړو نو په دې 1 year کې د 38 element چې دي سټڈی کړو 38 element چې دي هغه د سټڈی کړو هغه کوم میټل چې او د 38 element چې د سټڈی کړو نو دا د الومینیم نو واخلا او د ګولډ پورې دا کوم چې کوم میټل دي دا سټڈی کړو یعنی فرام الومینیم ټو ګولډ او د ګولډ سیمبل چې دی هغه سره هغه ا نو په دې ټول ټایم کې د 38 elements سټڈی کړو او د 38 elements دا چې کوم ایکس ریز راتلی د ایکس ری سټڈی باندې کولا څنګه ما وختي وی چې د ویولنس سټڈی کو د فریکوئنسي سټڈی کولا نو دا چې کوم د موزلي ورک وس دا کوم 1 ایئر ورک چې دا وکړو دا کوم یو کال پورې چې د ایکس ریز باندې کار وکړو او د 38 elements سټڈی کړه نو د دې چې کوم ریزلټ دی یا کوم ابزرویشن دی هغه ابزرویشن او ریزلټ دی هغه څه the Moseley چې کوم observation دی یا the Moseley چې کوم result دی the 1 year works upon X-rays هغه کوم دی هغه په لاره چې د کوم observation کړی او د کوم result راغلی هغه کولې وړاندې چې د X-rays produce have two types دوه قسمه X-rays به produce کی یعنی کوم چې heavy metal له کله چې کیتود راځي او د انود سره د سټرایک کیږي د دې په ریزلټ کې کوم ایکس ریز پروډوس کی دا به ټو ټایپس دي دوه قسمه ایکس ریز دي یو وسوي ایکس
X-rays have shorter wavelength. چې د کوم X-rays wavelength هغه shorter وي نو دغه X-rays د څه ویل شي د K series ویل شي. Those X-rays which have shorter wavelength called K series. دا K series. K series څنګه ما previous lecture کې دا خبره کړو. Suppose دا چې کوم دی موږ سره nucleus دی دا K shell دی ورپسې دا N shell دی دا ورپسې چې کوم دی نو N shell دی. Suppose دې کې چې کوم دی دې کې electron موجود دی. و چې کله electron یعنی cathode rays یا cathode راځي کوم چې electron راځي او هغه دا electron چې کوم دي څنګه دی remove کړل هغه ته وباسلا نو دلته کې چې کوم دی vacancy create شي او بیا upper electron چې کوم دی یا higher electron هغه jump لګوي مطلب دی vacancy ته نو دغه series ته موږ سوي دې ته موږ K series وي نو چې دا کوم X rays wavelength دا shorter وي دې دا K series وي دویم ټایپ چې کوم دی نو دا observation some result د which X-rays have larger wavelength. X-rays چې دا wavelength هغه larger وي نو هغه ته بیا L series ویل شي. L series نو ته وی چې X-rays چې produce کیږي دا به two types produce کیږي. یو به هغه X-rays produce کیږي چې دا wavelength دا shorter wavelength دویم به هغه X-rays produce کیږي چې دا چا wavelength دا larger wavelength shorter wavelength वाला राजी K series के और larger wavelength वाला राजी पे L series दिन बाद second observation हो या result तो आगदा हो कि the wavelength of X-rays are inversely proportional to atomic number of elements. दो ही चुकुम wavelength है दा wavelength वा the element the atomic number inversely proportional यानी कि फर्ज का एजा ए नोड कंप्यूटर इस्तेमाली की और द एटॉमिक नंबर द ज्यादती द सेवारी द तरह चिकम रेडिएशन या कम एक्स रेज प्रोड्यूस की दा वो वेवलेंथ चे देना आगा बशरी आगा कम यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मसलन फॉर एग्जांपल वेवलेंथ मुका लैम्डा माने एक्सप्रेस को द लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 z Z चुकुम दे दा atomic number दे दोस्तों Z is inversely proportional to wavelength as the atomic number increase wavelength will be decrease and with atomic number decrease wavelength will be increase दा व्यू पॉइंट जो कि atomic number increase कीगी no wavelength पर decrease कीगी वो का फर्ज का क्वेश्चन दा स्टूडेंट सपोज हमें बात कि कला wavelength दा decrease कीगी energy by increase की या energy by decrease की this is very important question if wavelength decrease then energy of X-rays will be increase or decrease और याद रखें चिकना wavelength चीज़े दा decrease की दा कमी की energy चुकुम द X-rays दा बबिया increase की संग मसला E is equal to hc over lambda. दोनों तक तो पूरी चिकम wavelength पे दा inversely proportional दे the energy. तो ये मतलब दा है किस्ता सारा wavelength decrease कीगी, तो energy बस कीगी दा भी decrease कीगी. अब बड़े को जब हमारे क्लास में अक्सर ख्याल करें, चिकला ज़मीन का दा body X-rays कीगी, तो दा X-rays चीज़ दा body में बिल्कुल पास की. वजह दारा चीज़ दो energy चिकम दे रहा सभी ज्यादा भी आवाज से हुआ है तो द मोस्टली जो ऑब्जर्वेशन हो या द मोस्टली द वर्क चेकम रिजल्ट हो हम लोग देखिए पॉइंट्स के स्पेल कर वो सो जब सरा चेकम सेकंड क्वेश्चन पर एक राजी हागदे चे एक्सप्लेन मोस्टली लॉ एंड आल्सो इट्स मैथमेटिकल फॉर्म सेकंड क्वेश्चन अक्सर पेपर के राजी चे व्हाट इज द मोस्टली लॉ एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल मोस्ट ला चुनने दा एक्सप्लेन के और सरात दी चिकम मैथमेटिकल फॉर्म दी दा एक्सप्लेन के तो उनका जो मोस्ट ला था दादा उनका स्टेटमेंट एक्सप्लेन को मोस्ट ला मुताबिक वो फ्रीक्वेंसी जिदा तब द एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कीगी नो फ्रीक्वेंसी जिदे दे बस कीगी दवा इंक्रीज कीगी और मतलब तो होती हुई
چې د موزلي چې کوم فوکس وو هغه په دوه سیزونو باندې یعنی د چې کوم ورک کړی دی د کوم کار کړی دی د کوم ایکسپریمنٹ کړی دی د 1 year پورې کوم ټایم ته تیر کړی دی د 38 ایلیمنٹ چې کوم د سټډي کړی دا نو هغه کې د فریکوئنسي او د ویولنت کوم د سپیشل سټډي کړی دا او دا غل دا چې the frequency of X-rays is directly proportional to the square of atomic number. यानी कुछ frequency दा the element atomic number the square दागे बा directly proportional. यानी मतलब दा है कि atomic number increase कीगी नो frequency जिदे दे बस कीगी देवा increase कीगी and vice versa. Mathematical form दा है कि frequency is directly proportional to atomic number. Was frequency जिदे दे मुंगा express करो mu वाले no mu या frequency is directly proportional to z square. Atomic number दा square लागले. उदा बराशी mu is directly proportional to z square. Z mean atomic number दे या molecular शू چې دغه کوم سکوير دی اټومیک نمبر باندې د دې ختمول لپاره موږ د دوانو سره سوالو موږ سکوير روټ واخلو چې دا سکوير روټ کله موږ والو نو دا راشي سکوير روټ میو ډایرکټلی پروپورشنل ټو زد د سکوير روټ سره سکوير څه شي د به سره راشي نو چې کوم موږ لیکو چې میو از ډایرکټلی پروپورشنل ټو زد ماینس بی و دلته چې دا کوم بی راغلی دی دا بی چې دی د سکرینینګ کانسټنټ ویل شي دا سکرینینګ کانسټنټ دی یا ورته موږ شیلډینګ کانسټنټ ویل شي یا موږ لیکل شو د پروپورشنالټي په ځای باندې چې فریکوئنسي از equal to a z minus b a چې دی دا څه دی دا پروپورشنالټي کانسټنټ دی یعنی mu frequency a proportionality constant z atomic number of element and b screening constant screening constant ستویل شي په دې کې دا کومه z minus b لیکل دي screening constant ګوردا لري سپوز دې چې دا زما سره دی نیو او دا چې کوم دي سړي دا ډیفرنٹ شیپس دي یا انرژي لیول دي یا دا سړي دا اوربټس دي په دې کې الکترون زرم چې په دې شیپ کې څو دي کې دوه الکترون دي کې مطلب 8 الکترون دي دا شانتي په دې کې الکترون دي وګوره یا ساتي چې کوم اوټر الکترون دي په دغه الکترون باندې د نیوکلیس چې کوم اټریکشن دی دا اټریکشن سره دا پیډر کم یعنی د نیوکلیس او د اوټر موست الکترونو په خپل منځ کې چې کوم انټریکشن دی دا انټریکشن دی ویک دی او دا د وجه دا چې د دې اوټر الکترونو یعنی کوم چې په اوټر شیل کې دي په اخري شیل کې راځي او د نیوکلیس په منځ کې د الکترون موجود نو د دې نیوکلیس چې کوم اټریکشن دی یا کوم انټریکشن دی هغه د دې الکترون سره سره هغه سیوا دی یعنی مطلب د کې سره سیوا دی د ال سره دی حکم چې ام شیل له او هغه کې کوم الکترون دی دا هغه سره د انټریکشن یا د اټریکشن هغه باندې سره هغه په کم دی نو دا افیکټ چې کله دا اوټر الکترون او د نیوکلیس ترمنځ کوم الکترون موجود وي او دا وی د وجه د اټریکشن چې کوم دی یا انټریکشن چې دی دا د نیوکلیس هغه سره کم وي نو دې قسمه افیکټ بیا موږ ویلی شو سکرینینګ افیکټ یا ورته موږ شیلډینګ افیکټ هم وایو نو په دې کې چې دا کم بی دی دا سکرینینګ کانسټنټ او دا سپیسیفیک ایک کریکټریسټک دی دا هر یو ایلیمنٹ لپاره نو دا زموږ سره دی this is called the mathematical form of Moseley law دا د Moseley law چې کوم دی سره mathematical form دی دا Moseley law دا स्टेटमेंट राय मैथमेटिकल फॉर्म है उस पर लास्ट चीज को दे स्टूडेंट के सपोज मुक्त क्वेश्चन की राशि ची द मोस्टली लाला पर तासु ग्राफ राखे तो द ग्राफ द फार्मूला गो ची ग्राफ पर राखी between frequency and atomic number the frequency of the atomic number months की ग्राफ राखी तो संचित दे स्टेटमेंट न पता लगी ची frequency ची दे द x ray द atomic number directly proportional वो چې डायरेक्टली प्रोपोर्शनल لا مدلته کې چې کوم موږ ګراف راځي دا ګراف څه دا په سټریټ لاین کې راځي بالکل دا به سیده لاین وي دا به سټریټ لاین وي
او د سټریټ لاین مطلب دا دی چې فریکوینسي اټومیک نمبر انکریز کیږي نو فریکوینسي چې دی بس کیږي دا به انکریز کیږي او که اټومیک نمبر ډیکریز کیږي نو فریکوینسي بس کیږي دا به سره ډیکریز کیږي. So that was the great topic which is an important topic the Moseley work the Moseley experiment या Moseley जो मिलाला again mathematical form दी तो इंशाल्लाह उम्मीद करम ची टॉपिक जे स्टाफ हुसैन तबरा दरी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बबिया यूजर एक्स-रेज और कास्टासिनोस इंफॉर्मेशन की दूसरा की भी आगे सर भाई यूजर ब्याज देगा तरह वक्त पूरी इजाजत अलग लेकिन नदीर तासु करने स्क्रीन शॉर्ट वाक लाइन चाहता था सरा नोट कई आगे को इजाजत अलग डालना